نهم سپارہ دریم رکو سورہ آراف 14 رکو نهم سپارہ دریم رکو سورہ آراف 14 رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یهد للذین یرثون الارض آیا اغا خلق چه وارث وګرځېدل د ځمکې دوی په هدایت ندی من بعد اهلها هغو خلقونه چې کوم دوی نه مخکې وو ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم که چېرته مونږ غواړو دوی ګناهونو آفت باندې به دوی ونیسو ونطبع على قلوبهم مونږ به مهر ووهو د دوی په زړونو باندې فهم لا يسمعون بیا به دوی نه اوري تلك القرى دا کلی دی نقص علیک من انبائها چې مونږ دوی احوال تاسو ته بیان کړه ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات بېشکه ضرور دوی خواته راتګ وکړو زمونږ رسولانو په ظاهره نښو سره فما كانوا ليؤمنوا پس دوی نو ایمان راوړونکي بما کذبوا من قبل په سبب د دې چې دوی مخکې دروغجن ګرځولي وه كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دک شان الله مهر لګي د کافرانو په زړونو باندې وما وجدنا لاكثرهم من عهد او دوی کې ډېر خلق نه و په خپل قول کې رښتوني وان وجدنا اکثرهم لفاسقون او بېشکه په دوی کې اکثر خلق بې حکمه و ثم بعثنا من بعدهم بیا مونږ دوی نه رستو راولېږلو موسی بآیاتنا په خپلو نښو سره الی فرعون ته وملئه او د ده سردارانو طرف ته وظلموا بها دوی دې نښو پورې زیاتوب وکړو فانظر کیف کان عاقبة المفسدین وګورئ څنګه انجام شو فساد کوونکو وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین اوې موسی اے فرعون بېشک زه رسول یم د هغه ذات چې پالونکی د جهانونو دی حقیق ما ته دا حق را رسی علی ان لا اقول علی الله الا الحق هغه دا چې زه به خپل رب متعلق نه وایم مګر رښتونې خبره قد جئتکم ببینة من ربکم بېشکه ضرور ما راتګ وکړو ستاسو خواته په ظاهره نښو سره د ستاسو رب له جانبه فارسل معي بني اسرائیل پس ما سره ولېږه بني اسرائیل قال ان كنت جئت بآیة فرعون وی که چېرته تا راتګ کړی په نښو سره فأت بها ته راوړه دا نښې ان كنت من الصادقین که ته له رښتونونه فالقى عصاه موسی خپله لښته واچوله فاذا هي ثعبان مبین پس فورا له هغې نه یو اشدها ظاهر شلو ونزع یده او رایې کاږلو خپل لاس فاذا هي پس اچانک دا لاس بیضاء للناظرین رڼا کوونکی وګرځېدو کتونکو دپاره